په خپلو بچو باندې نظر ساتئ، یقین پې کوئ په بچو، خو نظر پې هم ساتئ. دا ډېره زیاته زبردست او پرفیکټ ویډیو ده د والدینو دپاره چې په خپلو بچو باندې نظر وساتي. هر څه پې کوئ، خرچې هم پې کوئ، پیسې هم ورکوئ تعلیم دپاره، خو نظر ساتل لازمي دي. د دې خبرې مطلب دا دی چې تاسو په خپلو ماشومانو ټرسټ مه کوئ. ټرسټ پې کوئ خو نظر به پې ضرور ساتئ. دې له پیسې هم ورکړې، راغلې پسې د کار ځای ته پیسې دې واغېستې د خپل مشر ورور نه، اوس لاړې او دا د نور خلکو له چای مې هم پخوي. ګوره څومره په سخته باندې دی، دا مشر دا رور دی او که پلار دی او که وټ ایور چې څوک هم دی، خو د اصلاح دپاره دا ویډیو د نور ملګرو سره هم شریک کړئ. دغه دی دا چای وغیره دې خلکو ته ویوړو او هغوی ته اوازونه هم کوي، راوړه چای راوړه، دلته یې کېده هلته یې کېده، خلکو خبرې هم په ځان باندې تېروي. وایي دې کس ته هم چای ورکوه چې کله دې ته وګوري د هغه دا بچی یا دا رور چې کوم دی په دغه ځای کې لګیا د سنوکر گیم کوي. نو مطلب دلته کې هغه دیړي کوي، پیسې ګټي د خپل بچي له یا د خپل رور له، او د دې رور یا دغه بچی رالګي په لوفرینو کې دغه پیسې بیا الوځي. نو د موسټ پینفul thing is that چې ته کله په دومره سخته باندې پیسې وګټې د خپل فیملی دپاره، د خپل بچو دپاره، دغه دپاره، هغه دومره په اسانه باندې او دومره په بېدردۍ سره دغه پیسې دي ولوځي او خرچې پې کوي، نو هغه بیا سړی ډېر زیات دردوي او ډېر زیات تکلیف ورته ورکوي. په خپلو بچو باندې یقین او ټرسټ کوئ، هغوی ته هم دا فیل کوئ چې زه په تا باندې ټرسټ کوم، زه په تا باندې یقین کوم. ځکه چې ته کله په خپل بچي باندې یقین نه کوې که نه، نو هغه ته هم دا فیل کېږي داسې چې یاره دا په ما باندې یقین نه کوي، راشه مړه بس هسې به که څه غلط څه مې وکړه او که هر څه مې وکړه، نو په ما باندې هسې یقین نشته دی، نو راشه بیا زه ټیک کار ولې وکړم. دې سره هم ماشوم رانیږي، خو ټرسټ به پې هم کې، هغه ته فیل کې، هغه ته به دا احساس هم راولي چې زه په تا باندې یقین کوم. خو دې سره سره شاته په هغه پسې لږ شانته کې انویسټیګیشن کې، لږ تپوس به کې، نو په دې کې به ستا هم خیر وي او په دې کې به ستا د بچي هم خیر وي. ملاویږو نوي ویډیو کې، تر هغه د مال راکړي اجازت. الله پامان.